نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل الجیران ثلاثه گاونډي درې قسمه فجار له ثلاثه حقوق یو هغه گاونډي چې داغه درې حقونه پتا باندې لازم دي او یو هغه گاونډي چې داغه دوه حقونه پتا باندې لازم دي او یو هغه گاونډي چې پتا یې صرف یو حق لازم دی کم چې درې حقوق دي هغه کې درې صفاتونه کېدل ضروری دي نمبر 1 چې ستا گاونډي وي نمبر 2 چې مسلمان وي نمبر 3 چې ستا رشتہ دار وي ستا په گاوند کې اوسې کې ستا رشتہ دار دی ماما زامن ترور زامن خپل خپلوان هم دي مسلمانان هم دي ستا گاونډیان هم دي نو د دې درې قسمه حق پتا لازم دی یو حق الجوار گاونډي د گاونډي چې کوم حقوق دي هغه پوره کړي نمبر 2 حق الاسلام د مسلمانې په وجه پتا باندې د حق لازم دی دریم حق القرابه د رشتہ دارې په وجه د حق پتا باندې لازم دی او یو هغه گاونډي چې باکه دوه صفاتونه وي مسلمان هم دی او ستا گاونډي هم دی ستا پر گاوند یعنی کور سره نږدې اوسېږي نو یو د اسلام په وجه یو د گاونډتوب په وجه دا حقوق پتا باندې لازم دي او یو هغه گاونډي چې دا صرف یو حق ته هو الکافر هغه کافر دی غیر مسلم دی خو چې ستا په گاوند کې اوسېږي نو د گاونډتوب په وجه باندې با ته داغه د حق خیال ساتي او حق څه شی دی هغه بیمار شو عیادت لورشه هغه خوشاله دی مبارکباد ورکا هغه د نقرض طلب کړو قرض حسنه ولا ورکا هغه وفات شو مړ شو جنازه کې شرکت وکا داغه د خوراک سکاک صحیح تنظیم نشتا او ته صاحب حیثیت نو داغه د خوراک سکاک په قدر ضرورت تنظیم وکا داغه کپڑے کمزوري دي اختر رالو خوشحالي رااله او ستا وس کېږي داغه د کپړو تنظیم وکا د کشان اب په غمونو کې مصیبتونو کې مبتلا دي تسلی ولا ورکا چې کله وسره ملاقات کې داغه خیر خبر اخلا په سلام کې پهل کوا پهله په تسلام اچوا کله وسره خبره کې نرمه سره خبره وکا او دا هغه د پاره د خپل کور دروازې بندې مسات چې کله داغه څه ضرورت را پیښ شي چې عام دورف ستا کور ته تلل راتل په اسانه سره کېږي خپل ضرورت درنه پوره کول شي د کشان د کور مخه ته ګن ملړه کوا د خپل جبې نه د خپل لاسونو نه هغه ته تکلیف مرسوا د جبې تکلیف څه دی هغه سره جنگ جګړه کول هغه پسې رد بده وای هغه ته کنځلې کول هغه پسې پټ پټا غیبتونه کول هغه چا سره په جنگ کول چغل خوري کول دا ټول کارونه چې د دین استا گاونډي ته نه محفوظ وي نو دا حقوق دي د غرنګ مال جان ته داغه تکلیف او نقصان نه ور رسول داغه د عزت خیال ساتل داغه عزت خپل عزت ګڼل د صحابه په دور کې دا سيزونه ډېر زیات عام خصوصي طور سره به د گاونډي خیال ساتلو چې پته به ولګي د زما گاونډي په کور کې نن پخلې نه د شوی خوراک نشتا د دې په کور کې چې به کمی کجوري او کم ذره برابر خوراک پروتو اگر چې د روزه ماتي د پاره به پروتو هغه خپل گاونډي لولېګل یو د چيله سر هغه په اوو کورونو باندې وګرځوي په زمانه زیات مستحق ده هغه به وخوري هغه په بل گاونډي لولېګل زمانه زیات دا مستحق ده هغه په بل لولېګل درځي چې هغه ولني کور ته واپس راغی نو امن او اصلاح وا مینا محبت اوس نشته نه امن شته نه مینا محبت شته بغض کینه حسد دا زموږ استاد سم شعار ګرځیدل دي دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده کامل مسلمان